خبره دا ده چې دا تقریبا د 15 ورځو نه بلکې 3 میاشتو نه ویلي شوي چې دا جرګه به کېږي دلته په دغه ځای کې خلکو هغه انتظامات خبر وبر وو خو چونکې هغه ورځې یې دغه ګاډې واډې کړې نو دو سره ټیم لږ دی خو بیا ماشاءالله په یو غټ تعداد کې خلک موجود دي او نور هم روان دي انشاءالله نو هیڅ داسې انشاءالله تکلیف خبره نشته دی ماشاءالله چې کوم د خلکو تعداد دی د پاکستان د هر کونج نه کم از کم مظلوم خلک هغه دا نه چې هغه بلوچ دي هغه بویل دي یا د نورو پېښوري دي یا پښتانه دي هر قوم نه وای هر ځای نه هغه مظلوم خلک چې چا سره ظلم زیاتی شوی یا د یو ظلم خلاف دي روتي دي روغلي دي او په یو ګڼ شمېر تعداد کې دي نو امید پوره د خلکو سره ملو شو وګڼېدو ډېر خوشحال دي او انشاءالله دا به ډېره کامیابه جرګه وي یو کامیاب پښتنو غونډه وي د خیره جرګې له خلک تقریبا د کوټې نه ژوب نه ډېرو علاقو نه د پښتنو څومره آبادي دغه نه خلک را روان دي شرکت کوي په ده باندې یوه خبره وه چې فلحال دلته چې کوم منتظمین دي په هغو کې لږه خپل منځ کې هغه کوپریشن نشته تقریبا د غونډ د پنډال دغه 2-3 کسان مونږ وینو هغه د پی ټي ایم کسان چې هغه منډې وهي او یو طرف ته بل طرف ته خو اوسه پورې د سبایي نه اوسه پورې خو دا ټینټونه هم نه ولګېدلي تقریبا په سوونو تعداد سره د سبایي نه اوسه پورې دا ټینټونه ولګېدل امید دی چې نن ماښامه پورې به ټول انتظامات انشاءالله مکمل وي او ټول خلک به انشاءالله پکې شرکت کوي خو اصل مقصد د اعلامیې دی چې مضبوطه اعلامیه وي او بیا د اعلامیې چې کوم حصول دي چې د هغو دپاره بس کوټلي دو داسې انتظامات وکړي چې هغه اعلامیه چې دی هغه په عملي شکل کې راوړي ځکه چې دغه نه مخکې د امن په نامه باندې ډېر جلوسونه جلسې شوي دي خو دا هم د هغسې جلسه په کار دی چې هغسې عام جلسه نه وي بلکې په دغه کې داسې یوه اعلامیه وي چې هغې له عملي شکل ویر کړي دا نن 11 اکتوبر دی نن د دې جرګې پیلانۍ ورځ وه خو د بده مرغه دوی د تېرې هفته کې چې څومره انتظاماتو له کومې ورځې وخت کې وي هغه ورځې دونه ضایع شوې او د پولیسو چې کوم شیلنګ دی کوم فایرنګ شوی په هغې کې د ورځې دونه ضایع شوې نو نن دغه شروعات کېدل د جمعې مونځ نه بعد دا نن د جمعې ورځ د 3 بجې دي خو دغه جرګه چې کومه باقاعده طور باندې افیشلي شوري نه شوه نو معلومیږي داسې چې دا جرګه وې سباله چې کومه د هفتې ورځ دا پراپر وې سبا نه شروع کېږي نن انتظامات روان دي او انتظاماتو کې تاسو کتلی شو چې ګډوډي هم ده چاته خپل کیمپ هم نه معلومه چې هرې ضلعې پر خپل کیمپ دو جوړ کړی په هغه کیمپ باندې وې دغو نامې لګېدلي وي هلته وې دو مشران ناست وي چې کوم خوراکي یا کوم داسې نور څښاکي کوم هغه هغه هم دوله ورسېږي باقاعده باندې او د هرې ضلعې هره ضلع به په یو ځای کې ناسته وي او یو مشران وي بیا هغه کور کمیټي وي بیل ځای وي دوی بیل ځای وي زنانه لپاره که تاسو وګورئ ما ته ذکر وکړو هلته بیل ځای مختص شوی نو ترتیب روان دی ښکلی ترتیب دی خو چې سر له ورسېږي د تېره 3 ورځو نه راڅم ورځې مخکې چې کومه وه خلک کم وو نن چې کومه شمېره دا تقریبا وخت ما په اندازه تقریبا د 1 لاک پورې دلته کسان فلحال موجود دي ولیا را روان دي 2 رکوټونه هم جوړ شوي دي ځای په ځای 2 لارې بند شوي دي خو یخ په باوجود هم دو خپل ځي ته یا خیبر ته ځان رسوي دغه جرګه کې ګډون کوي او امید ده چې نوره شمېره چې کومه ده نور هم سیوا کېږي دوی چې کوم کور کمیټې ممبران دي هغه ډېر پر امید دي او دغو یو له عمل جوړی په دا جرګه کې جرګه ډیبیټس ته ویلی شي یو بل سره دو کینی په خبرې وي جوړی بیا وی لیر تړي موږ پښتانو موږ په هغه کې ورته لیر تړل ویلی کېږي لیر وی تړي بیا وی دو اعلامیه جاري کوي چې څه وی کوي پښتانه وی څه کوي پښتانه په خپل چې کوم هغه په د سټیټس کې پاتې کېږي ځان له سټیټس غواړي که نه کومې مسلې دوره غوښتي لکه په هغه کې مسنګ پرسنس چې کوم دي لاپته افراد دي کوم علاقې چې دوی نیولي دغو خالي کېدل دي لکه تیراجګل هم دی تاسو په تېره 2 میاشتو نه په درنه باندې نو دارنګې ډېر هغه خو ګورو چې دوی څه اعلامیه څه جاري کوي هغه پته وي جرګې په اینډ کې لګي